الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي الرحمة السلام إمام الهدى صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقام آخر: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موضع آخر: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد افتخار و تعظیم د دې کلی سره د دې علاقې سره تعلق لرونکي لوی لوی علماء کرام، مفتیان حضرات، کوم چې په سټیج تشریف فرمایي، او بالخصوص د دې نننی مجلس او د نننۍ غونډې جوړونکي قاری شاهد صاحب او د هغه سره ملګري، او د دې کلی یا د علاقې چند هغه کسان کوم چې په دین اسلام باندې مین دي، کوم چې د الله پر رسول مین، او دې پروګرام ته تشریف راوړلې دي. زما محترمو، زستاسو په حاضر والی کې قاری شاهد صاحب تا د هغې سره قاری شمشیر صاحب توایم تا ته خپله فریضه ادا کړله د اصلاح په نامه باندې یو پروګرام تاسو منعقد کو چې زمونږ د مسلمانانو وروڼو د اصلاح وشي، معاشره کې د اصلاح راشي، فسادونه دې ختم شي، فتنې قینې بغضونه دې لر شي، شرابونه کبابونه دې زمانې نه ختم شي، ورورولي دې بایچاري دې ژوندی شي. اگر صحابو تاریخ دی او پیره بیا زما ستا په دې دور کې قدم رواخلی، هغې ته د الله وجود ورکي. تاسو همت وکړو، لیکن محترمو، نن د مسلمان دومره کمزوري ده، نن زما ستا د ایمان سطح دومره ښکته تللې ده، نن زما ستا دومره لرېوالی د دین اسلام نه پیدا شوی دی چې نن د هغې اصلاحي غونډې په نیت کله چې به رسول الله
داسې صحابو ته اطلاع ورکړله راشئ ایمان تازه کوو یو بل ته د اصلاح خبرې کوو بل ته د الله وعده یادو یو بل ته مشتق کوو یو بل ته دین اسلام ښیو هغه صحابو به جوګ تر جوګ د نبي علیه السلام مجلس ته راتلل نن د شمار یو څو کسان راغلي دي زما محترمو دا ډیره زیاته د افسوس خبره ده په الله قسم د انسان زړه درد کوي په دې خبره هغه یو دور و چې علماو پسې به خلک ګرځېدل در په در باندې د یوې مسلې د زده کولو دپاره حافظان به د بل کلي نه راوستل د قرآن د اورېدو دپاره د تراوو د کولو دپاره زما ستا په جماعتونو کې چا به دا دیر مولا دی چا به باجوړ مولا دی چا به پلانکې مولا دی چا به ډنګلې مولا دی صرف خلاصه امونیا به ویلو نور به ورته څه ورتلل نه زما ستا په جومات کې به ناستو ما تا به د هغه نه د مسلو پوښتنه کوله کله به مولا جومات پرېښودو هغه جومات نه بدللو بل مولا به نه پیدا کېدو مولا پیدا کېدل به مشکل و جوماتونه به روان پراته و ویران به پراته و زما مونځ ټیک نه او دس مې ټیک نه نکاح باندې نه پوهېدم حرام حلال به مې نه پېژندل محترم هغه فسادات پراته و خلک وي پوښا سادګي وه پوښا د سادګۍ سره سره بېدیني هم وه یو سړی وي نه وه زه ورته وایم راجمع کا راشه ماته د شپږ کلني اووه کلني اته کلني ماشومان نه والا هغه ماشوم به تا ته مسنون دعاګانې وایي تا ته به جنازه وایي تا ته به هغه ماشوم بچې الف با تا وایي تا ته به ماشوم بچې قرآن وایي بعضې به ته د اتو کالو حافظان هم په نظر باندې وینې سپینګیري ټولګي هم عمره جمع کا سپینګیري سل کسان راولا شلو به قرآن ویلی وي هغه د کور کې د مور او د نیا او د پلار نه او اتیاو کسانو به سپینګیرو کې قرآن نه ویلی محترم بېدیني ولې وه هلته جومات زما ورانو ما ته د ښودنې څوکونه نن مدرسې آبادې شوې نن مساجد آباد شو نن منبرونه آباد دي نن محرابونه آباد دي نن ستا کور ته ګډ ګډ دین اسلام تبلیغیانو حضراتو علماء کرامو حافظانو قاریانو در ورسو مونږ در پسې دین درلو دا خلق تېنه تخت محترمو اخر سوچ انسان وکي داسې مجالس له خلک چرته نه ځي کوم ځای ته نه ځي سفر ورپسې خلک کوي تاریخ وګوره کله د تبلیغ محنت نو جماعت کې چا تبلیغیان نه پرېښودل چا به ورته وي دا جو قسم دی چا به وي دا بله ډله ده چا به وي دا ناشنا خلک راوتو چا به وي دا تحریفکار دي چا به وي چې دا دین کې بدلون راولي چا به وي د امریکې نه ډالر راځي چا به وي د امریکې نه پیسې علي چا جماعت کې نه پرېښودل جماعت ته به چا دننه نه پرېښودل مرکزونه نه شبی جمعه نوے منگلون نو بدون کشتن نو لیکن محترم یاد ساتی وجه سوا التد دین وضاحت نو کلچ پتہ اولگی دا زما د کور دروازه چې ټګي بای بهر راوزا ز بهر راشم وی مونږ راغلی یو د جمعات نا تاسر ملاقات کو دو خبرې کو اے خبر دادی زما ستا کامیابی الله په دین کې یقیدا نن شرابیان نه امیران جوړ کړو نن د زناکارو نه امیران جوړ کړو نن د اجړاګانې په منبرونه کېناول نن د فلمي اکټران نه علماء کرام جوړ کړو د محنت هغې وکړو لیکن زما دروازې ته چې راشي زه بهر نه راوځم دا کمې د چا دی دا کمې د چا دی محترمو ډېره د افسوس سره وایم ما وی نن به دا جومات چړه کېږي دا خلک به راغلي زه به په جومات کې نه ولې داسې دوه درې خبرې به زما مخې ته وشي زما معاشره کې به اصلاح راشي نن وګورو پلار د زوی نه زوی د پلار نه مور د لور نه لور د مور نه
رور د رور نه نسبی د نسبی نه پریشان دي دشمنی دي قتل و عارت شروع دی بربریت شروع دی اے پردی مال خوراک ما تا تخلاق کاریگی پردی پزمک ایله نکم خور لور اسن نمنم ما تا قتل گناہ نخکاری ما تا دروغ گناہ نخکاری ما تا بل مسلمان عزت لٹل گناہ نخکاریگی ما تا چی پا زمانہ کی پساد پیدا کول گناہ نخکاریگی دن نفرت آغا دیوالنا لگی دلی دی زماستا پا معاشرہ کی ولی زه ضرور ته مخامخ نه ودرېږم ضرور مخ ته ولې نه ودرېږم قطع رحمي کول عظیمه ګناه ده دا قطع رحمي معلق بعرش الرحمن دا د عرش رحمان سر تړلې شوې ده الله وتی څوک چې تا یو ځای کې د ځان سر به یو ځای کم څوک چې تا کټ کې د ځان نه به کټ کم نن محترم په ځمکه قتل شروع دی نن خور د رور نه رور د خور نه ناراض دی وجه صدا دین اسلام نشت کله زما د معاشرې نه دروغ ختم شو نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام فرمائی المؤمن لا یکذب مومن بدروغ نوائی قرآن کے رب فرمائی اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ دروغجن بان لعنت را لگی زماد معاشرینا دروغ ختم شو د دروغ سره هزار فسادونه به ختمیږي غل بغلا پرې دی ولې دروغ نشي ویلې اے دلته کې به حرام مال ز پرېږدم ځکه دروغ به نشم ویلې زه به غیبت پرېږدم ځکه کس ته پته لګي دروغ به نشم ویلې زه به الزامات تهمتونه پرېږدم زه به هره برایي پرېږدم ځکه کمې برایي چې ظاهر ته راځي کم کې مخامخ کېدل لازي ځکه زه به د کس نه شرمېږم که زما دا غلطي ښکاره شولا دا پننداره شولا زما به بی عزتی وشي زه به دروغ پرېږدم دروغ ګناه د زمانې نه لرې کا ورسره به غیبت لرې شي ورسره به چغلي لرې شي ورسره به الزامات لرې شي محترمو دنیا رورولۍ به قایمې پاتې شي په کورونه کې د خواښې د انګور ارټیم پرځول دي نن دور کې نن دور کې پکور کې د هرې هواخې او د هرې انګور پر زولي کله چې د زوی کور ته راځي د ښځې خاوند نازي تر نن تهنه پورې د نن نه والا تر قیامت تر سبا پورې هم فیصله په مابین کې د ښځې د مور او د ښځې نشي کولی کم په حقه دی کم په ناحقه دی مور خپله بیانوي لور ښځه په خپله بیانوي هر یو قسم ته تیاره ده هر یو وي زه په حقه باندې محترم دروغ د مز نه لرې کا نو مور به هم رښتیا خبر وکي ښځه به هم رښتیا خبر وکي یو به ګناهګار شي بل به بې ګناه شي ګناهګار ته به تنبیه ورکړی شي سبا به دا جګړه په کور کې نه وي نه چې کله جګړه د کور نه ختمه شوله د مور د زوی د ښځې د خاوند مازغه دمه شو کله چې مازغه دمه شو نو بار به چا سره جنګ جګړه شر شدت فساد نه کوي نن به زما مسلمان نور را پاسي په ډکه خوله به کلمه وایي پنځه وخته منځګزار به ځان ته وایي بعضې پکې حاجي صاحب امي عمرې کړې وي خورې ته راشه خور به راشي خورې ستا که خوښه وي سکال به دې عمرې له بوځم سکال به دې حج له بوځم ما ته ګوته ولګوه ته په جیداد څه کوې پردي سړي له وړې زه ورته وایم ای رورې که چېرې ته خپل رور ته په عمره باندې یا په حج باندې یا په 3 لکه روپۍ په رضا کولو باندې ګوته لګول غواړې نو د خپلې خور نه ځان ته ولګوه که چېرې دې ته په خپله تیار نه یې د خور مال ولې حړپ کوې چې خپل حجونه خپلې عمرې او خپل منځونه په سمندر باندې لاو کی نن فساد الته ولې دی د خور او د لور عیسه ولې وهل کېږي نه دغه خور د رور سره جګړه وکړي ورور دې ته تیار نه یم خور ته وي ته زمانه انچې ځمکه وینا هغه عدالت ته ځي نو په سر عام په عدالت کې خور د رور مقابلې ته داسې ولاړي نو که هر یو طرف ته کیس وګټلی شي تر قیامت تر سبا هغې د یو بل ته اواز نه کوي
نو چې یو بل ته आवाज نه کې بچیان هم یو بل ته आवाज نه کې نو چې بچیان आवाज نه کې نو د یو بل ته غټي غټي کندې کني او په زمانه کې فساد پیدا کوي معاشره کې فساد پیدا کوي نو که زمانه دا برایي ختم شولا زما د زمانه نه دا ختم شولا د معاشره نه دا ختم شولا خور به ضرور سره په عدالت کې نه ودرېږي زما محترم سوچ وکم زما پتنې پس شروع دي رور ضرور نه اسلام دی کوي ټوپک تلاش کی پلار په یو ځی پس ډېر اوخیږي بل پس کم اوخیږي پلار د دنیا نه لړشي ورونه یو بل تر ټوپک په لاس باندې ودرېږي ویني ته یو بل په شروع شي معاشره کې فساد چا واقعیا کو ما په خپل واقعیا کو سود لري کا قتل و غارت لري کا شراب نوشی لري کا زما معاشره هغه اصلاح والا معاشره دا کوم چې د صحابه کرامو معاشره و لیکن محترم دا زدکیږي په دې جماعتونو کې دا په داسې ښایسته پروګراماتو کې زدکیږي الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته هر یو مشر د کشران د پاره